उम्मीदवार बराए तहसील चेयरमैन बाड़ा अब्दुर्रज़ाक आफरीदी कौम बरखैल तकिया में कौमी मुशीरान हाजी मसूद इलियास आफरीदी, कारी नूर जमाल आफरीदी, तोड़ठंड में मुशर हाजी मोतर खान इशफाक आफरीदी की जगह मीटिंग मुनक्किद हुई, जहां अब्दुर्रज़ाक आफरीदी ने कहा कि कौम परस्ती और शख्सियत परस्ती एक नासूर है। इस नासूर को जड़ से उखाड़ कर दूर फेंकने का वक्त आन पहुंचा है। बरकम बरखैल, तकिया और तोड़ठंड के लोगों ने अब्दुर्रज़ाक आफरीदी की बल्दियाती इंतखाबात में हमायत और मुकम्मल सपोर्ट करने का ऐलान भी किया और कामयाब कराने की यकीन दहानी भी कराई। د بهار د نیونه انټرنیشنل قوتونه به په دغه نیت تلل چې دلته کې تعلیم نشته، په دا خلکو کې د شرکتي خورېږي، دغو خلکو په ذهنونو باندې کور کېږي. دا څه وجه وه چې تعلیم نه و؟ الحمدلله نن موږ تاسې چې کمې مسافرتیې وکړلې، کم انقلاب را باندې تیر شولو، کم هجرت مو کړلو، الله تعالی د هغې په سیله کې موږ له یو ښه تعلیم را نصیب کړو، ښه خلک مو لیدلو، ښه عادتونه مو زده کړلو، د خپلو روایاتو سره هغه سیسټم باندې پوه شو چې نن د ما او تو قبایلي سیمه پکې زم شوې ده، په هغه باندې د موږ بچي ورسېدلو. نو انشاءالله که کمې امیدوار ودرومي و د توسې نه په دا ناره باندې وډغوړي، نو د توسې د قسم وي چې ګوره داسې دفع کو چې بیا د پوره د تو د بچي د پوره سوچ ونه کړي، د تو د بچي د پوره چې په غلطه طریقه باندې جمهوري سیستم رونوړي. برابر شوی دی، خو سیاسي شعور کمی دی پکې، چې د سیاسي شعور کمی پکې نه وای نو امیدوارانو به د درویغو نارې ورته نه راوړی، د قومیت خبره به ورته نه کولی. هر امیدوار له به دا پته لګېدی چې په دغو خلکو کې سیاسي شعور دی، دا به ټوله په خدماتو باندې ور ډېر کوي، دا به ټوله په اخلاقیاتو ډېر کوي، دا به ټوله په کردار ډېر کوي. د دا نه مخکې چې تو کم نمایندګان لګلي، په والله چې په قومیت کې لګلي دي، په والله چې په شخصیاتو په غټو ګوډیو دې لګلي، په والله چې په ملکې، په والله چې په ډېرو روپو دې لګلي دي. د نن چې ته په خیمونه یې او په قومونو کې نفرت خور شوی دی، او هر یو نماینده له خپل قوم سره محترم دی او پردی ورته نه دی محترم، چې په دا وجه ورته محترم دی چې که زه یې مې نه یم د دغه د قوم د وجې مې نه یم، که زه یې په یو ملک یم د خپل قوم د وجې مې نه ویم پې یم. د الله نه تمه نه وي، که موږ د الله نه دا تمه پیدا شوه چې مولا د خپلو بچو زه د چا بچی وم، او نن الله تعالی دومره څه مولا راکړي چې زه خپل بچي پالم، که دا عهد مې وکړو کېدای شي د ټول قوم بچي زه وپالم.